هغه یو 15 منټه مې تر بعد چې هغه مې ځان په خپل فارنسي کړیو. ما خپل پلار ته ویلي نو موږ دا فارنسي کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو پرون په خزانه تانه کې یو کس ته رپورټ کړو چې زما خزي په کور کې خودکشي کړې ده. د پولیس وینا ده چې کله هغه موقع ته لاړل او هغه تفتیش وکړو نو هغه ته معلومه شوه چې هغه خزي خودکشي نه وکړي بلکې خاون هغه په دې وجه باندې پانسی کړي وا چې هغه به د خاون په دا الزام لګولې دي چې هغه بچا سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. دې حواله سره تفصیلی پریس کانفرنس ایس پی رور ظفر خان کړي دي. راځي چې هغه وګورو. قتل करने के बाद लटकाए थे. लटकाने के बाद उन्होंने रंग ये दे रहे थे कि उसने खुदकशी की है. जब उसके रिश्तेदार पहुंच गए, उसकी भाई जो कि नूर सदीक नाम है, वलद जालिम खान साकिन शाहीन मुस्लिम टाउन की, तो उसने आके रिपोर्ट की थाने में. इन्होंने फिर अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी. जब ये पहुंच गए, इन्होंने तस्वीर मेरे साथ जब शेयर की तो उनको बाकायदा जिस तरह शादी पे ले जाया जाता है उस तरह मेकअप की गई थी. उसके लिपस्टिक, उसके चेहरे की मेकअप, जान पे उसकी रस्सी की निशान थी, उसको भी छुपाने की कोशिश की गई थी मेकअप से. چلو زما د واده یو کال وشو، یو کال په میاشتې صحیح ده چې زه کور ته راغلم ډیپټي نه د دې ما سره لګېده نو صحیح ده. د واده څونه وخت پس واده چې کال مې وشو به دغه شانتې وه. بیا ما ورون ته وویل چې د دې ما څه وخت نه تېرېږي. ولې نه تېرېږي مې دا تپوس وکړم دغه خور یم دغه زه مخامخ دغه ټول خپل مخامخ ناست یم. بیا چې جینۍ ته ولې خفه پیسه چلې ما ورته مې زه ولې تنخوا راوړم ما ورته خرچه ورکوم ما نه په څه خفه ده. مې زه په خپل سرکار سره یم ما زه خو شل ورځې پس راځم او پنځه شپږ شپو دلته راځم کور ته او واپس ځم. ته ما نه څه به هغه وایي زه په تا خفه نه یم. بیا مې ووایم ته ما سوچ وکړم مې که زه دې خوښ نه یم مې راته ووایه زه د ستاسو مشرانو ته ووایم. خو هغه جینۍ ویله چې نه زه ستا خوښ مې ته پوره کې یو شانتې وي او بیا ته بل شانتې شي. ما ورته وویلې بس هغه داسې شوله بس په خپله. بیا ما ورته وویلې جینۍ مې که څه ومه دې کې هېڅ هم نشم خدای پاک په خیر کړي مې دې کې چې ما بولیانو تپوس وکړم مازدیګر ټایم مې ورکړی 10-11 بجې ټایم کې. هغه ویل چې دا طلاق شوی نه دی، طلاق دې شوی نه دی. په دې سهار چې زه سهار راپاڅېدم ما مخ راسینځل زه لاړم بازار ته ما سپی مې راوړل چې راغلم یو 15 منټه مې تر بعد چې راغلم دې ځان په خپله فارنسي کړیو. ځان په خپله فارنسي ځان په خپله پولیس وایي چې تا فارنسي کړې ده. نه سر جي ما نه ده ما کولاو کولو. زه سهار دکان ته راغلم چې بیا واپس ته بیا ماشومان چغې کړ چې راشه هغې ځان پس کړ ځان بس په خپله ورباندې کړ سر جي. دا موبایل داسې چلو سر جي زه چې راغلم مجنۍ ته ولې خفه یې بیا داسې سهار داسې چل وشولو. دې سره موبایل زما بندار راویستلو موږ یې بونس کې واچوله. ما ته ویلې کورواله هغه بندار راته نوخانه مې دا موبایل جب کې واچوم صحیح ده. بیا په دې باندې داسې 10-2 بجې کال ما راغلو ما موبایل ما الو کړلو ما چې څو خبرې کې دې نه که بس هغه لمبر واپس کړلو. بیا مې میلا کړو هغه لمبر بیا بند راتله سر جي لمبر بند راتلو. بس ما ورته مې دا لمبر مې دا پسې ټیسټ کړم چې دې چا څه خبرې کړي دي. ما کني ما زه بخیر د هغو کسانو ته مې وښیم کسان ټول والي صاحب ګوره دا لمبر دا ستاسو د خاندان کې چا سره دی. مې تپوس وکړم مې به دې ریزلټ وباسې. بس هغه ویلې بیا ما ورته ویل چې که زه دې خوښ نه یم راته ووایه. هغه ویل چې زه ستا خوښ یم که نه. بیا ما مولا ته ویل چې وروره دا طلاق شوی نه دی. ما ورته ویل ته داسې ما داسې نه دي چې ته په ما طلاق یې که نه. بس جګړه وه بس خبرونه خو چې ما طلاق و. بیا مولا صاحب ورغی چې سبا 10-11 بجې تاسو له زه به ټایم د کوم غټه عالم نه ورغلو شروع جنګې کېدی. هغه چې ورغی چې وروره وایي دا طلاق نه کېږي. په دې سره په خپله ځان فارسي کړی. ګرانو کتونکو دې ټایم زه د SHO خزانې سره ولاړ یم صدام خان سره. ملزم چونکې وایي چې د ښځې زما خپله خودکشي کړې ده دا ما نه ده قتل کړې. چونکې پولیس وایي چې نه دا ښځه د خپل خاوند وژلې ده. دې حوالې سره موږ SHO صاحب ځان پویو چې دا واقع څنګه شوې وه او پولیس ملزمانو ته څنګه ورسېدل. جی ډیره مهرباني. موږ ته تقریبا 3:30 بجې د زنانې روړه په ګاډي کې هدي ورساو. نو چې هغه زنانه ما هغه ټایم باندې وکتله نو دې له مکمل میک اپ کړو د ټول وجود میک اپ دې له کړو سرخي ورله لګولې او تصویران به تاسو سره ایس پی صاحب شیر کی. هغه چې هغه سپاټ باندې ما وکته نو دې مری باندې نشانو هغه نشان لمدي میک اپ کړو. ادي ورسو ته دی تقریبا 3 بجې 3:30 بجې اطلاع کړې ده چونکې د جنې دی سار 7 بجې وجلې ده. وجه دار چې دا د خاون دی دغه سره گیر کړی دی په موبایل دی سره یو ساده موبایل هغه سره یو الګ خبرې کولې نو په 5:30 بجې تقریبا دی سره گیر کړو
بیا هغې نه تپوس کړی چې دا څوک دی ورته دا زما ملګری دی هغه سره هغه هلک سره د خاوند هم خبرې کړې دي خو د هغې نه پس سټل د هغه موبایل آف راځي هدې نه تقریبا 15 ورځې مخکې د ښځې له هم په دغه عمل باندې طلاق هم ورکړی چې زما ستا ګزاره نه کېږي بیا دې تللي دي ملا سره رجوع کړې ده ملا ورته ویلي چې بس خیر دی په غوسه کې طلاق نه کېږي او خیر دی دې چې ابتدایي پولیس ته وویل چې دا وقوع شوې ده نو دې هغه ټایم دې کم یو رنګ ورکړو ته ویلې چې پاسېږه او زه ځم روټۍ راوړم دې ماته وایي چې ښځه پاسم او چې بیا راغلم وي دا مړه وه هدې یو بیان دغه او یو دا و چې سار دا ماړه کوله نو دا نه پاسېده نو دغه ځای کې مونږ ته شک و شبهات راغلي نو چې بیا دې مونږ پراپر انټاروګیټ کړو نو ده وویلې چې سار 5:30 بجې دی او سړي سره خبرې کولې په موبایل نو هغه دا ما ګیره کو زما دماغ کار نه دی کړی ما خپل پلار ته ویلې نو موږ دا پانسي کا په هغې باندې پرتوغاښ ورته مرې ته اچولو هغه پرتوغاښ هم ریکور شوی دی ګرانو ملګرو د موبایل غلط استعمال بلا کورونه وران کړل د یو مفید ایجاد غلط استعمال کم تباہی راولي تاسو وکتل خدای پاک د رحم وکي او موږ له دې عقل راکي چې یو خو په هر قسم حالاتو کې د هوش نه کار واخلو او بل دا چې په هر حال د خپل خدای نه مطمئن یو د خو او غیر جانبدار ریپورټونو د پاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ډیره مننه کوم